بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك. ما قبل آیتونو کې د متقیانو صفت ذکر کېدو چې متقیان قرآن مجید د متقیانو د پاره هدایت ده. نو د متقیانو صفات ذکر کېدل چې یو خو ایمان بالغیب وي، دویم پدې کې چې اقامت الصلات دا وکړي، او دریم انفاق فی سبیل الله وکړي، خپل مال به ورکړي. بل یو صفت پدې متقیانو کې د هغې تذکره کېږي چې دغه صفت دا ډېر اهم دی او دا د عقایدو یو بنیادی خبره ده چې څه چل به په تمامو انبیاو او په تمامو کتابونو باندې به ایمان راړي. تمام انبیا به حق مني چې دا د الله تعالی حق پیغمبران دي چې څومره هم دنیا ته الله کتابونه را لېږلي دي، کتب سماویه، که تورات دی، که انجیل دی، که زبور دی، قرآن دی، او که هغه سل صحیفې چې کومې دي نو په هغې باندې په ټولو باندې ایمان راړل چې دا د الله د طرف نه نازلې شوي دي او مونږ یې منو. نو لهذا دغه د هغې نه بعد به د یو انسان او د یو مسلمان ایمان به کامل وي. که چېرته د یو پیغمبر او د یو کتاب نه انکار کو دا سړی مسلمان نشي کېدی. نو لهذا الله تعالی هغه صفت د متقیانو ذکر کوي چې والذین یؤمنون، هغه خلق چې ایمان راوړونکي دي، یقین کوونکي دي، بما په هغه کتاب باندې انزل الیک چې په تا باندې نازل کړی شوی دی. مطلب قرآن، په قرآن باندې د قرآن منونکي وي. وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو چې کوم ستا نه مخکې نازل شوي دي، تورات دی، انجیل دی، زبور دی، دا ټول حق مني. خو د حق د منلو مقصد دا دی چې پړه کې دا یقین وي چې الله کوم کتاب نازل کړی دی هغه منم. خو ګورې د دې هرګز دا مطلب نه دی چې ګینې په موجوده دور کې دی یو سړی د تورات او د انجیل او د زبور نسخې چې کوم در د هغې مطالعه دی کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې سخت د ناګوارۍ اظهار کړی دی. رسول الله مبارک یو ځلې مسجد نبوي ته تشریف راوړو، نو د رسول الله مبارک صحابو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د په لاس کې د تورات څه نسخې وي، د تورات څه پاڼې وي. حضرت عمر رضی الله عنه لګیا دی د تورات د دغه نسخو د دغه تورات د دغه پاڼو تلاوت کو. د دواړو جهان مبارک سردار چې کله تشریف راوړو کنه او وی کتل چې د عمر په لاس کې د تورات هغه پاڼې دي، رسول الله مبارک غصه شو او دا مخ مبارک کې داسې سور شو لکه ته به وایې چا پکې د انارو عصیر اچولی و. حضرت ابوبکر چې وکتل چې د دواړو جهان مبارک سردار هغه په دې باندې خفه شو، غصه شو. حضرت عمر ته اشاره وکړه، هغه یاد دهاني ورته ورکړه چې د دواړو جهان مبارک سردار راغلی دی او ستا په دغه کیفیت باندې هغه خفه دی. حضرت عمر چې پورته وکتل کنه نو فوراً د تورات هغه ورقې بندې کړې او دا کلمې به ووي رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسول النبی. دا کلمات ووي د رسول الله مبارک غصه یخه شوه. نو د دې نه دا مسله ثابته شوه چې د قرآن مجید په موجودګۍ کې د بل یو کتاب سماوي مطالعه کول جایز نه دی. صرف قرآن مجید چې کوم دی دا براخلی د دې تلاوت په کوي، د دې په علومو، د دې په معانیو، د دې په تفسیر کې به غور و فکر کوي. ټیک شوه. نو بهرحال وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو چې کوم نازل کړی شوي دي مخکې ستانه، وبالآخرة هم یوقنون، او په ورځ د آخرت باندې یقین لرونکي وي چې قیامت به راځي، الله به حساب کتاب کوي، الله تعالی به را سره د ښه او د بد هغه جزا او سزا به راکوي، الله تعالی به د ذرې حساب به را سره کوي. نو دغه د ایمان بالآخرت، نو چې کم انسان کې دغه 5 صفات موجود شو، یو څه دی، یو صفت ایمان بالغیب، اقامت الصلات، دریم
انفاق فی سبیل الله، بل ایمان په قرآن او ایمان په تمامو کتب سماویو باندې، او بل ایمان بالآخرت. چې کله دغه صفات په یو انسان کې را پیدا شو کنه، نه دغه انسان ته به کومه ثمره ملاویږي. ورپسې آیت کې هغه نتیجه ذکر کیږي. ښه هغه نتیجه سره هغه نتیجه دا ده، اولئک علی هدى من ربهم، دغه خلق په هدایت باندې دي، من ربهم د طرفه د خپل ربنا، و اولئک هم المفلحون، دغه خلق کامیاب دي. په دنیا کې نن هر یو انسان کامیابی پسې منډې وي. څوک لګیا دی کامیابی په دولت کې ګوري، څوک لګیا دی کامیابی په نوکرۍ کې ګوري، څوک لګیا دی کامیابی په بادشاہت کې ګوري، څوک لګیا دی کامیابی چې کم دی په اسبابو کې لټۍ، په گاډو کې، په اشیاء او رونق کې، خو په دغه کې کامیابی نشته. الله تعالی د کامیابی اسباب مونږه تاسو ته ښودلی دي. که کامیابی غواړئ دغه صفات په ځان کې پیدا کړئ، کامیاب بشئ. که دغه صفات ترکې نه نو ته که د تمام دنیا مالک خو ناکامې، که تا څخه ډیر مال دی خو ناکامې، که تا څخه هر یو شی دی خو ناکامې. په ځان کې دغه صفات پیدا که نو کامیاب بشي. دغه صفات په ځان کې نو مسلمان له پکار دا دي چې په ځان کې دغه صفات په کمالي طریقې سره پیدا کی. ځکه ایمان بالغیب د الله په نسبت باندې معتبر دی، زمونږ ستاسو دی الحمدلله. د هغې نه بعد اقامت الصلات کې زمونږ د ملګرو نه اکثر کوتاهي کیږي. اقامت الصلات کې زمونږ د ملګرو نه اکثر کوتاهي ده. او بله خبره دا ده چې بیا د انفاق فی سبیل الله خبره راشي، نو په دغه کې مونږ تاسو ډیر وروسته یو. ځکه دینی کارونو کې، په دینی اسبابو او په دینی ځایونو کې زمونږ ستاسو د مال د لګولو نه کیږي. او ها که چېرته یو کار د الله د نافرمانۍ وي، د شیطان او د ګناه ځای وي، نو په هغه ځای کې ګورې مونږ تاسو د اس نه مخ نه اړو، پیسې په لکونو روپۍ لګو. او بل ایمان په انبیاو باندې، په کتابونو باندې. نو ایمان په انبیاو او ایمان په کتابونو باندې دا ضروری دی. خو ایمان په انبیاو باندې اله چې کله ته انبیا پیژنې، د انبیاو نومونه دله درځي. ځکه بله ورځ یو ملګري زموږ یو شاګرد چې کوم دی، هغه د چا نه تپوس وکړو، وایي تاله د کم اکټرانو نومونه درځي، د کم اکټرانو نومونه درځي. نو ورته شروع شو د الف نه تر یا پورې ټولې ورته ووي. نو بیا ورته وایي په انبیاو کې د 5 انبیاو نومونه راته ووایه، سلورو وی راته ووایا، د 3 راته ووایا، د 2 راته ووایا. اخره کې ورته وي د یو پیغمبر نوم راته ووایا. د پیغمبر نوم ولا نه ورځي، د صحابه نومونه ولا نه ورځي. نو لہذا زمونږ ستاسو دپاره پکار دا دي چې مونږ تاسو دی خصوصا د انبیاو نومونه، د انبیاو دا واقعات دا د خپل هم زده کړو او خپلو ماشومانو ته دا ورښایو. ځکه په دې سره به د هغوی په وړونو کې دیني جذبه پیدا شي. نو چې که دغه کیفیت په مونږ کې پیدا شو، بس د کامیابۍ یوه لار ده. نو او که دغه نی نو مونږ تاسو خو ډیر کوشش کوو د کامیابۍ، خو کامیابی به مونږ ته میلاویږي په دې چې په مونږ په تاسو کې دغه صفات الله پیدا کړي. صدق الله العظیم.